السلام علیکم نور امید تانم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په نظامپور امیرو کلي کې عزتمنو دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې دوه ښځو اجتماعي یو سره بې دردۍ سره قتل کړی دی. دا یې اخر ولې قتل کړی دی؟ مینه وال مثه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشانه وچښئ، یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ورسره داسې بې ګناه قتلونه کېږي چې نن یو ځل بیا عزتمنو څنګه په فضل نوښار تحصیل نظامپور کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده. عزتمنو په نظامپور علاقه امیرو کلي کې عزتمنو دوه ښځو یعنې دواړه ښځې دي چې د یوې نوم عبیده ده او د بلې حسینه ده چې د عبیدې د خاوند نوم ماجد دی چې عزتمنو د حسینې خو هم خاوند شته، یعنې دواړه واده کړي دي، دواړه اجتماعي. عزتمنو د صابرې خاوند عزتمنو خپل کور ته راغوښتی دی او ډزې پرې کړي دي. دغه صابرې خاوند یې یعنې بې دردۍ سره قتل کړی دی. دا عزتمنو بیا دغه دواړه ښځې د کوره وتې دي او تښتېدلې دي چې تر اوسه پورې عزتمنو د دغه د قتل د قاتلانو پته هم نه لګېدله چې دا آخر په څه باندې قتل شوی دی. چې عزتمنو آخر عزتمنو دغه پولیسو دغه کامیابي ترلاسه کړه او دغه دوه ښځې قاتلان یې ګرفتار کړه. ویې ویلې چې دا موږ ځکه قتل کړو چې د دې نه مخکې موږ ته ډېر غلط نظر کولو او موږ نه غوښتل چې موږ یعنې دغه بې عزتي برداشت کړو. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ دوستي عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وښایئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.